نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د ټولنا لوی معجزات چې ابد الابد لپاره را قیامت پورې را هغه معجزات چې داسې معجزات نبی علیہ السلام مبارک نه وړاندې الہ العالمین هیڅ نه ورکړي دا خصوصیت د حضرت رسول الله دی صلی الله علیه وسلم هغه معجزات چې تر قیامت پورې قائم ده هغه معجزه د رسول کریم آقا علیه السلام مبارک قرآن مجید فرقان حمید دی سبحان الله زیو پهلو ته پکې بیانوم چې دا زده کوي چې بیا خلکو ته بیانول شي ګورئ خوندوره خبر ارته کوم ځکه چې الحمدلله دا شقانو په منځ کې انسان ناس دي نو خامخا هغه خبرې خوند ورکوي حضور مبارک باندې دا معجزه څنګه را حضور مبارک په دور کې چې کله نزول د قرآن کریم شروع شو پی در پی جبریل علیہ السلام مبارک ته دا شرف ملاو شو حضور مبارک باندې نازلېدل د قرآن کریم شروع شو دا دومره مؤثر کلامو د الہ العالمین د طرف نه د رب کلام دی او د رسول کریم آقا علیہ السلام مبارک معجزه را دومره مؤثرو چې خلکو با په هغه زمانه کې با قریش بو کفار بو مشرکین بو هغوی به واورېده دا کلام او دا یاد لري د حضور مبارک زمانہ دا د شعراو زمانہ دا د فصحاو زمانہ دا د بلغاو زمانہ چې په کومو الفاظو کې بیا په کومو الفاظو کې به ډېر لوی مفهوم او معنا او را بندول شو ډېر کم الفاظو دا چې نازلېده خلک ترنه متاثر کېدل په اسلام کې داخلېدل دلته کافرانو سره فکر پیدا شو غمر سره پیدا شو چې دا کلام د حضور مبارک باندې چې نازلېږي د الله کلام د رسول الله مبارک په ټولو کې بهترین معجزه دا خو دومره مؤثر دی چې پی در پی روزانه چې خلک دا کلام اوري د حضور علیه السلام مبارک دیوانگانو په اسلام کې داخليږي دوی سره غم پیدا شو کفار یو میټینګ راوړي پاغي کې څوک دی پاغي کې درې کسان نامزد چې کوم درې کسان دي ابو جهل امیہ ابن خلف ولید ابن مغیرہ دا څوک به یو خبره کومه او دا د حضور علیه السلام مبارک سره ډېر د عشق او د محبت نه کومه څوک به قرآنی کافر وي څوک به قرآنی کافر دا قرآنی حرامي دی دا انسان ولید ابن مغیرہ رب ورته حرامي ویل لس آیاتونه د سورۃ قلم د بابت کې نازله هم مازم مشائم بنمیم الله فرمای عتل بعد ذلك زنیم ولی د محبوب علیہ السلام مخالفت پکې انتها ته رسیدله په شدت باندې د رسول الله چې څومره مخالفتي دومره په شدت باندې الہ العالمین د طرف نه د هغه وعید بیانوي دا رب محبت خپل محبوب علیہ السلام مبارک سره دی پکې سره فرسته ولید ابن مغیرہ چې په کفر باندې مردار دی دا درې والا میټینګ شو قرآن کریم مبارک خو مؤثر دی خلق یې مؤمنان کړه خلق یې مسلمانان کړه د دې روکتام پکار دی د دې مخنیوي پکار دی سبق خلق یې تقسیم کړه په چوکونو کې او داغي اولاد وسم د زموږ استادو په علاقو کې هم داسې موجود دي خلق تقسیم کا په خصوصا بدغه ایامو کې تبع التناستی تبدل تناستی تبع هغه محفل کې خلک تقسیم کړه او ډیوټي اصول ورکړه ډیوټي ادا ورکړه ابو جهل امیہ ابن خلف ولید ابن مغیرہ خلکو په زړه کې شکوک او شبهات اچوي خبره ته مفهوم دی څور توای انه لقول شاعر انه لقول کاهن انك نعوذ بالله من ذلك لمجنون خلقو پزړو کې شکوک شبهات واچوي چې دا خود الله کلام نه دی نعوذ بالله دا خود یو کاهن کلام دی اشاره رسول الله ته دا خود الله کلام نه دی دا خود یو شاعر کلام دی نعوذ بالله دا خود یو مجنون کلام دی داغه په مخالفت باندې دا خبرې شروع نبی علیہ السلام مبارک ته پته ولګي چې دا خلک
لو یا معجزه د حضور مبارک هغه چیلنج کوي د الہ العالمین کلام چیلنج کوي چې دا هیڅوک نشي چیلنج کولای حضور مبارک ته پته ولګیدا رب ته فرمایي رب کریمه تا ته پته ده چې د زما عظیم معجزه او ستا عظیم کلام خلق دا هغه خلاف سازش کا ابو جهل راوته امیہ ابن خلف ولید ابن مغیرہ الہ العالمین ته پوهیږي پاغه باندې دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل رب سره وکړه صاحبان اوس وکوي خبره درې چیلنجونه الہ العالمین په قران کې نازل کړی دي سورۃ بنی اسرائیل پارا نمبر 15 آیات نمبر 88 سورۃ ہود پارا نمبر 12 آیات نمبر 13 سورۃ بقرہ آیات نمبر 23 درې چیلنجونه حضور مبارک ته فرمایي یا رسول الله مبارک لاړ شي او دا ټول کافران را جمع کړه او دغه کافران چې د چا عبادت کا معبودان باطلا لات عزا نا علاج نعوذ بالله دوی به عبادت کا ادم رو بلی او څور تو فرمائے دا اول چیلنج نازل شو اللہ قرآن کی فرمائی سورۃ بنی اسرائیل کی 88 نمبر آیات کی قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون اللہ فرمائی ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اللہ څور تو فرمائی یا رسول اللہ مبارکہ اے مکرمہ اے مطہرہ اے مقدسہ صلی اللہ علیہ وسلم لارش ټول کافران را جمع کړه چیلنج ولور کړه سور ته وایا کدا کلام د رب کلام نوی دا زما کلام وی دا شاعر کلام وی دا کاهن کلام وی د کلام میں پاک تاسو کو شعرای عربو تکړه تکړه شعرا پکیو د غون قران په مثل باندې تاسو یو کتاب جوړ کړئ دا چیلنج دی دا وسق په قران پاک کې کلام قران مجید کې فرقان حمید کې دا آیات دی راوړی د قران په شان د کتاب راوړی د کلام په مثل باندې کتاب راوړی چیلنج ورکړي حضور مبارک ول چیلنج ورکړي ټول کفار ولا ټول شعرا ولا ټول مشرکین ولا ټول مستخان ولا چیلنج حضور مبارک ورکړي دوی قاصر شو یو بهانه جوړوا بل بهانه جوړوا یو ځکه تاخير کړه بل ځکه تاخير کړه چې د لاندې زمونږ کوم متعلقین دي چې دوی تم پتاونه لګي د زمونږ د ناکامۍ او د خبره رفع دفش رب لا یزال رسول الله مبارک ته فرمای محبوب داخلك بپریوینا دا بپریوینا د غون کلام چیلنج ورته ملاو شو اني باندې کوي نیشي جوړولای یا رسول الله مبارک غون کلام د پریوی چیلنج ورته آسان کړه غون کلام نه لس سورتنا دا کلام پاک پشانتا جوڑ کر وہ سورت ہود کی اللہ ورطو فرمائل قل فأتو بعشر صور مثله مفتریات ودعو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین یا رسول اللہ مبارکہ دوی تو آیا چه پریوے دا کلام ایک پاک پشان مکمل کلام ستاسو پلاری نشی جوڑو لئی ستاسو معبودان باطلی نشی جوڑو لئی ستاسو شعرائی نشی جوڑو لئی غن کلام پریوے کلام پشان تا لس سورتو نجوڑ خپل معبودانم رغو بلے لس سورت دوی التم الانکه شعراء ور سرشتا فصحاء ور سرشتا بلغاء ور سرشتا مرتبین مدونین ټول ور سرشتا نیشی کولای انی بانے یا رسول اللہ دا دوشو دریم نمبر اللہ تا فرمائی یا رسول اللہ مبارک دا با پریوینا دا خبر بنن سر تا ور سر رسی طول کلام پاکم پریرا لس سورتونم پریرا یا رسول اللہ مبارک ورشای دریم چیلنج ورکڑی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ یا رسول اللہ مبارکہ سید المرسلین امام الاتقیاء صلی اللہ علیہ وسلم ورشا دگی کافرانو تو آیا طول کلام پاک پریرا لس سورتون پریرا کتاسو پخبل دعوت کے صادقان یہ کہ داد ازمان معجزہ نرا یا اللہ کلام نرے لس سورتون نا یو سورت دا کلام پاک پشانت راوڑے رسول اللہ یو سورت
تاسو تلاوت وکوي الله جل جلاله په دغه آیات کې رستو ویلي دی هغه خاموش پاتې شوی دی الله ته فرمایا یا رسول الله مبارکه دا نن مخلوق دی دا تعالی جواب نشي درکړي زی جواب کوم دوی طرف نه ز جواب کوم الله فرمایي ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين يا رسول الله مباركة دوی دا کار نشي کولای او بالکل نشي کولای یا رسول الله مبارکه دوی یو شی کولای شي او هغه تشه دعوه کولای شي نور د کلام پاک په شان یا رسول الله یو آیات یو حرف نشي جوړول